چې په یمن کې یو بادشاه ابرهه هغه د بیت الله په مقابله کې هلته یو کور جوړ کړی د عربو سره سخته دشمني وه هلته کور جوړ کړی او هغه به وي تاسو د عربو د مکې بیت الله له څه له ځئ دې له راځئ او دلته عبادت کوئ ځکه د بیت الله د وجې نه د مکې د خلکو به خلکو ډېر احترام او عزت به کو دا خلک به چې کله نورو علاقو ته لاړل نو خلکو به ډېر قدر کو عزت به کو هغه وی د عزت د بیت الله د مخه د هغې خلکو کېږي دلته یو بل بیت جوړومه چې هغه عزت بیا زمونږ کېږي چې ته د عربو نه یو سړی تللی یمن ته چې هلته یې وکتل چې دلته خو زمونږ د بیت الله شریف په مقابله کې بله کوټه جوړه شوې ده نو د شپې ورننوت پکې لوی اودس ماتې وکړو د بېعزتۍ په خیال او چې خبر شو ابرهه بادشاه ته چا وی چې په دې کې خو چا اودس ماتې کړی دی وی یاره دا بل چا نه دی کړی خو دا هم هغه د مکې خلکو چا کړی دی زما د کوټې بېعزتي کړی او اتفاق ده چې د مکې یو قافله په دې لاره را روانه وه نو هغوی هلته پړه واچولی نو اور یې د شپې بل کړی نو هغه اور چې ته د هغې نه دغه کوټې ته ورغی او هغه کوټه مکمل وسوځېده نو په هغې نورم شغله شو هغه اور خو اسې چې ته چنګاري ورغلې وه سکروټکه ورغلې وه خو هغه نورم غصه شو وی ښه دغه حال دې وګورئ که نه هم پکې راته اودس ماتې کړی دی هم یې راله کوټه وسوځوله بس فیصله وکړی ورځو او دغه د مکې شریفې چې کومه کوټه د بیت الله دا به روانه و نو د ابرهه لوی لښکر راغی د اتیان 200 پکې د اوښان او یو لوی اتیو مضبوط دا مخکې او رالل او فیصله دا وکړه وی که څوک را سره جنګ کوي خو کو ورسره خو که څوک جنګ نه کوي نو موږ جنګ له نه یو راغلي د مکې دا بیت الله روانو بیا به ځو ټوټې کوو یې دې وخت کې مشر د قوم د حضور پاک نیکو عبدالمطلب نو هغه د قوم مشران راغونډ کړل وی څه به کوو چا وی صاحب جنګ به کوو زمونږ بیت الله به روانېږي او موږ به داسې ورته ګورو عبدالمطلب هوښیار و هغه وی ګورئ موږ د هغې قوم د جنګ د طاقت نه لرو خو یو بادشاه دی او ډېر لوی لښکر یې ځان سره راغونډ کړی دی او اتیان یې راوستي دي او اوښان دي اسونه دي ورسره دا طاقت نشو لرلی داسې به وکړو چې موږ به بیت الله شریف ورته خالي کړو چې خالي یې کړو موږ به ته غرونو ته ولاقو ته لاړ شو دوی به راشي بیت الله به روان کړي خپله غصه به سړه کړي او بیا به ځي چې دوی لاړ شي موږ به ځان له خپل بیت الله بیا جوړ کړو جنګ څه دپاره بس قوم یې دا خبره خو دې ټیک ده او ابراهیم فیصله کړې وه که څوک زمونږ په لار کې رکاوټ نه شو نو چاته غږ نه کوو بیا بس دغه بیت الله روانه چې ابراهیم څنګه راغی نو د عبدالمطلب اوښان چې ته سرېدل نو هغې ونیول دا بادشان چې دشمن په کم قوم حمله کوي نو د یرولو دپاره دا لوبې استعمالوي چې دوی ویریږي نو چې کم څاروي په ګوتو ورتلل نو هغه یې نیول هغه یې په خپله قبضه کې راغشتل نو عبدالمطلب ته چا وي چې سته اوښان یې ونیول د وی ډېره ښه ده وربشم زه به خپل اوښان ته وغواړم نو دې ورغې خشته جامې اچولې نو ابرهه دغه وخت کې په هغه خپل شاهي تخت ناستو یو ځای کې پړه واچولې نو چې عبدالمطلب سنګ ورغې او ابرهه عبدالمطلب ته وکتل نو په ده باندې اثر وشو په دې ابرهه باندې ځکه د عبدالمطلب په دې تندي کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه رڼاګانې پرتې وې دې مخ نه رڼا خته مخ نه انوار وتل هغه پوه شو چې دا خو څوک ډېر معزز انسان دی ډېر محترم انسان دی دې مخ نه شغلې معلومیږي مخ نه پته لګي نو ابرهه زر د خپل تخت نه وله راکوشو او ډېر زیات عزت یې وله وکړه او ډېر عظمت یې وله وکړه ورته رغاړه او ابرهه دې خپلو وزیرانو ته ووی دا سړی خو ډېر مبارک سړی معلومیږي دا مخ یې ډېر مبارک دی دا تندی یې ډېر مبارک دی او که دې سړي مانه مطالبه وکړه چې دا بیت الله مه روانوه ده مانه واپس ځم او که ده مانه مطالبه خو ډېر سم سړی دی او ډېر ښه سړی دی د تخت شاهي نه وله راکوشو عبدالمطلب ته وی صاحب څنګه راغلی وی زما اوښان تا نیولي دی خپلو اوښانو پسې راغلی ابرهه ورته وی ما خو ډېر هوښیار ګڼلې خو ډېر ساده وخت دی ډېر ساده وی ولې وی اوښ څه شی دی نیکبخته زما چې ته ولیدې زما په زړه کې ستا قدر پیدا شو او زما په زړه کې ستا ډېر لوی عزت او عظمت پیدا شو او فیصله مې دا وکړه چې که ته ماته وایې چې دا بیت الله مه روانه واپس ځه نو ستا به نه واپس ځم نو ایله اوښان غواړې ما خو ته به د هغه خپل بیت حفاظت غواړې نو ته اوښان غواړې عبدالمطلب ورته څه وایي ګوره هوښیارتوب دې ته وایي وایي زه د اوښانو مالک یم زه چا مالک یم د اوښان نو خپل اوښان غواړم او د بیت الله مالک بل ذات دی که هغې تپوس کولی شي ودي کې که نه کوي نه دی کوي انا رب الابل
ورب البیت هو الله، زه د دې ایبلو د دې اوښانو مالک یم او د بیت الله مالک بل ذات دی، هغه ته الله وایي. زه خپل شی غواړم، الله یې د خپل شي تپوس وکړي. هغه ویې ډېره ښه ده، اوښان یې وله ورکړه، ویې ته خپل اوښان بوځه. هغه خو خپل اوښان بوتل، مکې ورته خالي کړه، خو چې ابرهه د مکې په حدودو کې را داخل شو، اوس هم د مزدلفې او د مینا په دا منځ کې بس اخري د مینا اینډ او مزدلفه شروع کېږي هغې سره، بدایه مزدلفه دغه ځای کې د مینا ختمیږي او مزدلفه شروع کېږي، چې دغه ځای ته یې لښکر راورسېده. نو چې کوم مشر اتی محمود د هغه نوم، د هغه مشر اتی هغه نور مخکې نه ته اب واپس ته ښي طرف ته هم ته ګس طرف ته هم ته شا ته هم ته خو مخکې نه ته، او ده به اتی وهه خو اتی مخکې نه ته. نو الله د دریاب د طرف نه ابابیل لوچت کړل، توتکرو په شانتې. دا توتکري دي، دا د مونږ په دې جوماتونو کې چې دا کوم توتکري موتکري وي، دقسې توتکري تور تور واړه واړو او لنډې لنډې سټونې او هر یو سره درې قطقاڼې، یو قطقاڼې په مخوکه کې، یو په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې، او راتلل به او د بره نه بیا ډرون حمله کوله، دغه ځای نه به یې شی راخطا کو. خو چې کوم یو کاڼې به یې راخطا کو نو د انسان په دا سر به ولګېده او د سر نه به ترې نیغ لاندې ووته، چې څومره د ابرهه لښکر و ټول مردار شو، ختم. ابرهه خدای پرېښوده، پکې مردار نه شو، د هغه اتیو تښتېده، هغه سره خدای څه چل وکړه، هغه په لاره کې رب العالمین په هغه ننه کې او دانې روخې جوړې، وجود یې داسې شو چې سخا شو، سخا یمن ته واپس ونه رسېده، په لاره کې په هغه اتي د پاسه وجود یې سخا شو، سخا ګنده او ختم. دا واقعه چې بیت الله خدای بچ کو او د بیت الله مقابلې لپاره چې د اتیانو کم لښکر د ابرهه په ملګرتیا کې راغلی، دا د پیغمبر علیه السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا شوي دي. لا حضور پاک مبارک د خپلې مور په ګېډو کې دا واقعیت شوي دي. دا بله نښه شوه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم، پیدایش نه مخکې دا غټې غټې کومې نښې چې موجود دي، دا بله نښه شوه. عبدالمطلب چې کله زمزم وکنستېده نو د خدای نه سوال وکړ، وی خدای پاکه زمزم مې وکنسته، یو عبادت مې وکړو، اجیانو لپاره مسافرو له اوبه راغلې او هغه زما د نیکه د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام د هغوی هغه اوبه دي. الله یو سوال درنه کوم، یو زوی مې د خدای زامن ګڼ راکړه، زامن راله راکړه، او خدایه که 10 زامن دې راکړل نو یو به پکې ستا په نوم حلالوم. دا نظر به خلکو کو، منښته به یې کول، لکه اوس د ګډ چې د چیلي نه منښته کوي، به یې د خپلو بچو منښته کوله. نو خدایه که 10 زامن دې راکړل یو به ستا په نوم پکې حلالوم. نو پروردګار هغه دعا قبوله کړه، 10 زامن وله خدای ورکړل. چې 10 زامن خدای ورکړل، یو ځل اوده دی، نو خوب یې ولیده، نو خوب کې د څوک نظر دی پوره کار، منښته دی پوره کار. خدایا څه مطلب؟ او دا خو ما ویلو چې که 10 زامن مې وشي نو یو پکې حلالوم. دا سوچ نظرونه ګورې ښه نه خرونو، ډېر خلک اوس هم نظرونه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي وی نظر تاله فایده نشي در کولی او تاوان نه دې نشي بچ کولی. ډېر خلک وایي که نه یاره که دا کار مې وشو نو زه به ګډه حلالوم، که دا کار مې وشو نو زه به دا خیرات کوم. دا خدای سره جوړې جاړه مه کوه. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي، حدیث دی، وی نظر تالن فایده نشي در کولی او نه د تکلیف نه بچ کولی شي. انما یستخرج به من البخیل، خو بخیل پیسې نه ورکوي، د دې نظر په برکت کې خدای پیسې راوباسي. نظر ولې کې خدای سره جوړې جاړې کې، خو څه تکلیف درته ورسېد نو پیشکي خیرات وکړه. دا مو چې که دا کار دی وکړه نو ګډ به حلالوم، اوس نه ګډ حلال کړه نو خدای به دې کار وکړي. خدای سره جوړه کې چې که خدای کار دی حلال وکړه نو خیرات دله کومه، او که دې ونه کړه بیا دله نه کوم. ولیوفو نذورهم، خو چې دې وکړه نو بیا به یې خامخا پوره کړې. که دې ونه کړه دا کار دې ونه کړه بیا به نه کوم. دا بیمار دې راله جوړ کړه نو دیګ به پخوم، او که دې جوړ نه کړه دیګ به نه پخوم. خیرات به کوم یې ګنې نه، که دا کار دې ګنې نه کوم، خدای پاک وایي اړو کوم یې دله نه مه کوه خیرات، زما دې خیرات ته ساجت دی. لکه ماته یو سړی وایي یاره که دا کار دې وکړه نو دا شی به دله در کوم، او که دې ونه کړه نه یې در کوم. نو زه خو محتاج یم، زه خو به یم چې ودرېږه یاره دا کار کول غواړي چې دا شی خو راکړي که نه. خدای چاته محتاج دی، الله به اړو کوم یې دله. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې نظر د خدای تقدیر نشي بدلولی، نه خیر در کولی شي، نه د نه شر ختمولی شي. بخیل شي نه ورکوي نو د دې نظر په برکت کې راوځي. نو وروره زمونږ خلک نظرونه وکړي نو بیا څه وایي، یاره بس که خیري که دا کار مې وشو که نه نو زما دا غوا دا به حلالو. نو چې کار وشي نو بیا به د مولا نه تپوس کوي، یاره صاحبه که د دې غوا په ځای دې پیسې ورکړم څنګه به؟ ولې هغه خو د 100,000 روپو ده، خو د 150,000 روپو ده چې پیسې ورکړي نو 2,000 روپۍ ورکړي.
چې د چا توخی زمیندار توخی یا ګاونډي توخی دا مې منښت دی د حساب کتاب ولګوه نو هغه مو پرېږده چې دی خوشحاله شي 2000 دا 3000 چل جوړی کله به وایي دیګ مې منلی دی دیګ نو چې دیګ دې منلی دی نو دیګ څه ته وایي په عرف کې چې د کوم دیګ منلی دیګ هغې ته وایي چې ښه مزېدار څلور نیمې دړی روجي پخې کې او ښه خشته غوښه پکې واچوې چڼهوس کې پکې دې ته دیګ وایي بیا څه وایي خوږ به پوخ کو نو خوږ به پوخ خوږ سره پخې بیا څه وایي یاره چڼهوس کې او پکې واچو دیګ منلی دی نو هلکه چڼهوس کا دیګ په عرف کې چې څه ته دیګ وایي او کله به وایي یاره کله د دیګ پیسې چاله ورکو نو منه دی ولې مخکې نه بخیله منه دی مخکې ولې چې مخکې دې منه هغه وخت په جوش کې وي او دې منه نو بانې جوړی دیګ نه یو 2000 روپۍ ورکړي نو په دیګ 2000 خرچه را دي بیا څه وایي زه به تې خورم او که نه چې ځان له دې پخوه نو پخوه که نه یاد وساته چې منښته دې وکړه دا به خالص مخلص په مسکین او په فقیر خوري نه به یې پخپله خوري نه به یې بچي خوري نو بعضې خلک کوي یاره خیر دی یو دړی به پکې مونږ ځان له واچو که نه ولې بچي دا هیلې حوالې دي هیلې حوالې به نه جوړوي دړی دې پکې واچو دام دغه دیګ دی نه به پخپله خوري نه به یې بچي خوري بیا وایي یاره فقیران او مسکینان به اوس کم ځای پیدا کوو نو ما درته وایي چې منښته کوه چې دله اوس فقیر او مسکین وګورم ما خو درته نه وویلې نو مخکې نه سوچ کوئ منښتې مه کوئ قطعا چې منښتې ونه کې بیا به پخپله نه خوري بچي به دې نه خوري او چې څه منښته دې کړې ده مقه به ورکې او بیا به غریب مسکین فقیر له ورکې به غریب مسکین فقیر به کوم ځای پیدا کې نو دې څیزونو کې لږ احتیاط کوئ په منښتو کې چې کله هم څه مسله تکلیف بیماري خدای دې درته نه رسوي ورسېدله پیشکي خیرات کوئ الصدقه ترد البلا صدقه مصیبت رد کوي پیشکي خیرات کوئ خدای به هم د هغه مصیبت تکلیف نه ساتي نو دا شکر دی چې دا منښتې اوس نشته هغه منښته کړې وه اوس دې منښته پوره کړه 3 شپې یې خوب ولید بس هغه ته پته وه نو هغه وایي چې 10 زامن مې دي اوس به پکې یو حلالوم څوک به حلال کړم دا علاقې مشران عبدالمطلب خو د مکې سردار و خلکو خو به یې قدر کو عزت کو مشران یې ټول راوغوښتل چې راویې غوښتل وی قراندازي به پې وکړو په دې 10 بچو کې چې د چا په سر قرعه راوخته نو بس اقه به حلالوم اتفاق ته ګوره قرعه پکې د عبدالله په سر راوخته عبدالله هغه چې بیا د چا نه خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا کړ هغه په سر راو خو په ټولو بچو کې ډېر ښایسته بچي و ډېر ښکلی او د دې تندي نه رڼاګانې ختلې او چې کله به هم څوک کاهنان رالل مکې ته خو د دنیا خلک به راتلل لکه چې د دنیا خلک مکې ته روان دي د دنیا نجومیان او کاهنان او د پخوانو کتابونو مولیان چې به رالل او عبدالله ته به یې وکتل هغوی به وی یاره دا هغه سړی دی چې د په اولاد کې به خدای د آخر زمانې پیغمبر پیدا کوي د تندې رڼا کې نورانیت دی پکې د کې نښې پرتې دي د آخر زمانې د پیغمبر نو د خلکو ورسره مینه وه او دې عبدالمطلب ته خلکو درخواستونه کول چې زما لور ورکو د مکې غټو خلکو دا شوق و چې د زما زوم شي د مکې د غټو سردارانو دا شوق و چې د عبدالله زمونږ زوم شي لور وله ورکو چې زمونږ د لور نه د آخر زمانې پیغمبر پیدا شي دا د خلکو شوق و خلکو په خپله دې مطالبې کړې وې او بل عزتمنه مو او خشته مو ښکلې مو په صحت هم روغ او د خلکو هغه آثارو د نجومیانو کاهنانو دغه نه پیشنګویو نه به خلکو اندازه لګول نو چې قراندازي وکتل نو د عبدالله په سر راوخته د عبدالله ماشومانې خویندې وې هغوی چغې کړې بابا نه ګورې زمونږ ورور به نه لاله دا نور دو دي د پلاره څه پکې دو دي څه پکې درې دي د یو موره او زمونږ د موره ګورې دغه یو دی ښه دا زمونږ د نورې مونږ خویندې یو بابا دې به نه لاله او د مکې چې کوم اشرافو او لوی خلک وو هغوی به مې وایي چې ګوره دې لال نه کې دا خو ډېر مبارک انسان دی دې لال نه کې بیا به یې قراندازي واچوله بیا به د هغه په سر راوخته بیا یې قراندازي بیا به د هغه په سر راخته ویې څوک نو مشرانو ولې یو مشوره ورکړه هغوی ورته یې داسې کار وکړه چې اوښان راوله د سره اوښود راوه د دې عبدالله او د هغه اوښانو کې قراندازي وکړه نو که د عبدالله په سر راوختله نو دې حلال که که د اوښانو په سر نو اوښان باید د په ځای حلال شي نو صاحب 10 اوښان یې راوستل نو چې قراندازي وکړه نو بیا د عبدالله په سر راوخته نو بیا اوښان 10 کړل نو چې 10 اوښانو د عبدالله منځ کې قراندازي وکړه بیا د عبدالله په سر راوخته نو اوښان یې 10 کړل بیا د په سر شو نو اوښان به ورته 10 له زیاتول اخره کې 100 اوښان شو یو خوا 100 اوښان بل خوا عبدالله نو چې قراندازي وکړه نو د 100 اوښانو په سر راوخته نو خوشحاله شو
او د مکې خلک هم خوشحاله شو او هغه ماشومانې لوڼې هم خوشحاله شوې. نو د نبي علیه السلام د پلار د سر په بچ کېدو کې عبدالمطلب 100 خانه لال کړي دي. او نبی علیه السلام مبارک به فرمایل وی انا ابن الذبیحین، وی زه د هغه 2 کسانو بچی یما چې د چا ذبحه د خدای په نوم منلې شوې ده، یو زما پلار عبدالله او یو زما نیکه اسماعیل علیه السلام. اسماعیل علیه السلام هم ابراهیم علیه السلام منښته کړې وه چې زه به زوی لالم، الله ورته وی زوی دی لال کا. نو اسماعیل علیه السلام یې بوته الاله وی خدای پاک بچ که او د هغه په عوض کې ګډه لال شو. نو یو اسماعیل چې هغه هم خدای په نوم باندې ذبحې دپاره منلې شوی و، خدای بچ که په یو ګډ په سر کې د جنت نه ګډ راغلی دی. او یو زما پلار عبدالله چې د هغه د الله په نوم په ذبحه کې منلې شوی و، 100 خانه لال شو، خدای پاک بچ کو. دا به په دې به نبي سم فخر کو. هغه عبدالله چې کله برابر شو نو نخې پکې وي، یو ځل ځنګل ته تلو چې ته د پخوانو کتابونو خلق راغلی او تورې ورسره وې. هغوی ته دا پته وه چې دا عبدالله نه به الله د آخر زمانې پیغمبر پیدا کوي. نو هغوی د مرګ پسې ګرځېدل چې دې مونږ مړ کړو. نو ځنګل ته دې اوتې و نو هغوی پسې ځنګل ته لاړل، چې ځنګل ته ورپسې لاړل تورو پسې په دې حمله کوله. نو خدای پاک د غیبو نه مخلوق را پیدا، د غیبو نه. او هغه چې کوم خلق د عبدالمرګ پسې راغلي وو هغه یې په مخه کړل، ویې شړل او سې یې مړه کړل. دغه ځای کې یو کسو وهب ابن عبد مناف، دا د بنو زهره قبیلې و، هغه دا ارسه منظر وکته چې دا خو ګوره عبدالله خدای په داسې طریقه بچ کو، غیبي مخلوق خدای پاک رده د دفاع دپاره راوستل او د هغه قاتلانو نه یې بچ کړل، غیبي خلک هغه د ارسه ولیدل. نو ما خو تاسو ته ووایي چې د عبدالمطلب نه خلکو مطالبې کولې چې ستا د عبدالله له موږ لور ورکوو. نو دغه سړی چې دا وهب ابن عبد مناف، وهب ابن عبد مناف دا چې دا قسمت خدای د هغه ویښ کړی و. عبدالمطلب دی د بنو زهره قبیلې و، ډېر هوښیار او مالدار سړی و. عبدالمطلب ورپسې استازی ولیږه، وایي که ستا خوښ زما عبدالله بچی دی او د مکې چې چا نه غواړم په خپله خلک لوڼه ورکوي، نو څنګه دې خوښه ده؟ هغه وایي دا خو زما دپاره فخر دی چې ستا دې زوی له خپله لور ورکړم، ما دپاره فخر دی، ستا د زوی برکات خو ما لیدلی دي، ځنګل کې خو ما ولیدل چې خلکو په حمله کول او غیبي خلکو بچ که، خو ما لیدلی دي، بلکل شابه راځه او زه د لور درکو. نو قانون بدو په هغه زمانه کې چې چا څوک بلاړل او نکاح به وتړله، نو بیا به د نکاح نه پس د هلک هغې سخر کور کړی او څو شپې پاتې کېده. دا قانون، دا هر علاقې خپل رواج. نو عبدالمطلب لاړه او د هغه 2 لوڼه وې، یو یې د ځان له وغوښته او یو یې عبدالله له وغوښتله. چې ځان له یې ته کومه جنۍ وغوښته نو حضرت حمزه رضی الله عنه د هغې بچی پیدا شو، او یو یې عبدالله له. نو عبدالله چې په لاره ته دی چې په لاره ځي نو پلار مخکې اکثر وروست وي، نو یو کاهنه ښځه وه په مکه مکرمه کې او ډېره خشته ښځه وه، او د کاهنانو خلکو به هم خلکو ډېر خیال ساته او احترام به یې کو. نو هغه کاهنه بار راووته، نو د عبدالله باندې سترګې ولګېدې. عبدالله ته یې دلته راشه. نو عبدالله ورغی، نو ورته وی عبدالله ما سره کور ته دننه شه او د ګناه مطالبه یې وکړه. عبدالله وی نه نه نه، زه خو ګناه نه کوم، زه خو ناروا نه کوم. نو روته بار ته، نو چې روته او پلار سره لاړ او د هغې وهب ابن عبد مناف لور و بیبي آمنه، بیبي آمنه هغې سره نکاح وشوه. نو دې هلته پلار پرېښوده د هغه خپلې زلې قاعدې او د رواج مطابق، او عبدالمطلب ته واپس راغی. نو د نکاح نه یو څو شپې پس بیا را روان دی په هغه لاره. نو هغه کاهنه ورته ولاړه وه، نو وله روته وی عبدالله ودرېږه چې ودرېد، وی زه په مخه دی ښه، داسې ښه نظر یې ورته ونه کتل. نو عبدالله ورته وی چې تا خو ابلو زما ډېر دار مدار وکړ او ډېر قدر دې زما وکړ او کور ته دې بوتلم او بیا دې رانه د ګناه مطالبه وکړه، خدای دې نه وساتلم، او نن چې ما ته دې وکتل نو ما باندې ما نه نفرت وکړ، ما ته وی ځه ځه ځه. وی چا سره دې نکاح کړې ده؟ وی آمنې سره د وهب لور سره. وی داسې کار دی عبدالله زه زناکاره ښځه نه یم. هغه کاهنه ورته وی او نه بدکردار او بدعمله ښځه یم، خو ته چې بل وسلې نو په تندي کې د نبوت رڼا ښکارېده، او نن چې واپس راځې نو په تندي کې د هغه رڼا نشته، ادنه د وهب لور آمنې راښکلې ده، نو تر باندې څه کوم. دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې دا نښې نښانې دي، نه ښکاره کېږي. هغه عبدالله بیبي آمنې سره
په یو تجارتي سفر کې لاړ، اتفاق ته ګوره مدینه منوره کې وفات شو عبدالله. او چې وفات شو په مدینه منوره کې عمر یې څونه نو څوک 15 کاله یادوي، څوک 30 یادوي، خو راجحه خبره دا ده چې دا 13 کالو په عمر کې وفات شو. 18 سال په عمر کې عبدالله وفات شو. زمارونو دا هغه نښې وې چې د حضور پاک د پیدایش نه مخکې ستوري به چودل. دا ستوري نه دي، دی به ټوله شپه پړقا پړوقي به کوله، دا به چودل. او د ستورو نه علاوه چې څومره نجومیانو مکې مکرمې ته دنیا نجومیان راتلل شروع شوي، کاهنان راتلل شروع شوي، او د پخوانو کتابونو خلک مکې ته راتلل شروع شوي. او دا یو پروپیګنډه وه چې یاره نبي آخر الزمان هغه دنیا ته راتلو والا دی. دا ورځې دي چې د دې ورځو کې د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېدو والا دی. هلته په مدینه منوره کې چې د مدینې یهودیانو هغې هم دا وې چې کله به د مدینې د یهودیانو د مدینې د انصارو سره جګړه راله که نه، نو څه به وې؟ دو خبرې به یې کولې. وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. دی به څه وې؟ هغې ته به یې دمکي ورکوله، وې صبر وکئ د آخر زمانې پیغمبر راتلو والا دی، او که هغه دنیا ته راغې نو موږ به ورسره ملګري کېږو، تاسو باندې حملې به کوو، پرېږدو به نه، تاسو به ختمو. خدای بیا خبره لوړې کړه. قرآن شریف کې الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. مخکې به داسې وې او کله به څه وې؟ وی خدای توسل به کو، وسیله به کوله په پیغمبر علیه السلام. خدای د آخر زمانې پیغمبر د هغه په برکت مونږ له ګټه راکې، د هغه په توسل او په وسیله مونږ له د دې مدینې په خلکو ګټه راکې. نو نبي علیه السلام ته الله وایي چې د پیدایش نه مخکې به ستا په وسیله سوالونه کول، او ستا دا به وي چې هغه باندې به مونږ ایمان راوړو او د مدینې منخو خلکو سره به جګړې کوو. خو چې فلما جاءهم ما عرفو، چې ورته هغه پیغمبر راغی دوی پېژن چې دا د خدای هغه آخري پیغمبر دی رښتونی، نو کفرو به بیا پې کفر وکړه. نو خبره لوړې شوه، د مدینې انصارو په ایمان راوړو، یهودیانو سره جګړه جوړو شوه. د هغه پیشنګویی دي مخکنی د حضور پاک متعلق. دغه زمانه کې چې ته حضرت ابوبکر صدیق پیدایش نه پس ته، خو زه به ته د دې وخت کې ویم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو علاقې ته تجارتي سفر کې تللی. نو چې تجارتي سفر کې یو علاقې ته لاړ، نو هلته کې هغه قافله کې یو کاهن پخوانو کتابونو عالم په ابوبکر صدیق یې نظر ولګېد. هلکه وایي ته ما ته دارون وښایه. دارون هغه زما پرون څه کې شریف سړی خو چاته رون نه ښیي. وی زما پکې ډېر لوی غرض دی، تا نه پېسې نه دي، زما پکې لوی غرض دی. وایي زه چاته رونونه نه ښیم. خلکو ورته وایي چې ده پکې لوی غرض دی وښایه که نه. حضرت ابوبکر صدیق مجبوره که نه هغه ورته رون وښو. یو ځای کې راځي چې خېټه او بل ځای کې رون، چې رون یې ورته وښو. نو هغه کاهن ورته څه وایي؟ وایي د آخر زمانې پیغمبر چې کله پیدا شي که نه، نو وایي ته به یې لومبی خلیفه او ته په لومبي ایمان هم راوړې. وایي تا د څه نه پته ولګېده؟ وایي ستاسو ګوره دا شکلونه زموږ په کتابونو کې پراته دي، ستاسو ټول صفتونه زموږ په کتابونو کې پراته دي. نو چې ما درته وکتل او تپوس یې ته وکړه ستاسو نوم دی فلانکې، د پلار څه نوم پلانکې، د پلانکي قوم یې، د پلانکي قوم یې وي. وایي دا چې ستا څه ما ته وایي دا ټول زموږ په کتابونو کې شته. دا یو نښه مې دله صرف کته چې ستا په پتون به یو تور داغ وي. نو چې کله نبي علیه السلام د نبوت دعوه وکړه که نه، د 40 کالو په عمر کې، نو ابوبکر صدیق سره خو پوره دوستانه تعلق و. نو حضرت ابوبکر ته ابوبکر ما له خدای پیغمبري راکړه. وایي صاحب ایمان دې زما درمه بے دلیل در باندې زما ایمان دې زه دې مانم، زما چل تا سره تېر شو، زه پورې تا چې ته دروغ ویلي نه دي، خو ما ته پته ده چې تا کې کومې نښې پرتې دي، زه خبر یم نه. هسې یو تپوس ته نه کوم چې ستا د نبوت او د پیغمبرۍ څه معجزات څه نښه دلیل شته که نشته؟ نو حضور پاک ورته وی او په پلانکي سفر کې چې هغه کاهن د پخوانو کتابونو ملا ستا په پتونه تور داغ کتل، دغه مې نښه ده. دا ستوري به چودل، دا پړقا پړوقي به ختېدله. دغه زمانه کې چې حضور پاک لا دنیا ته تشریف نه وروړل او خلکو کې لږه نیکي پیدا شوه فوري. مخکې خو جاهلیت و تېره جمعه مې درته ویلي، خلکو کې لږه نیکي پیدا شوه. بعضې خلک راووتل، هغې ویل لکه د بوتانو عبادت نور نه کوو، یاره دې مونږ له څه راکړل. چا به یې دا زناکاري بندو، چا به یې دا ناروا او دا ګناهونه چې دا ډاکې او دا غلاګانې کېږي دا بندول پکار دی. داسې قسمه خبرې پکې شروع شي. او د دنیا خلک مکې ته راتلل به او معلومات به یې غشتل، څه نوی کار خو شوی دی او که نوی کار نه دی شوی. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش د مخکې هغه علاماتو چې خدای پاک په دنیا کې رو ښکاره کول. نسب اعلا بهترین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وی خدای پاک دا نسبونه چڼولو
نو پټولو کې بهترین نسب چې کم چاڼ که پیدا کنو هغه د اسماعیل علیه السلام نسب او هغه بیا چڼول نو په هغې چې کم بهترین نسب هغه د قریش و او بیا قریش چڼول نو چې په هغې کې کم بهترین نسب نو هغه د عبد مناف نو هغه بیا چڼول نو په هغې کې چې کم بهترین نسب هغه د بنو هاشم نو هغه چڼول نو په هغې کې بهترین نسب بیا زما راوخته نبی علیہ السلام فرمایي چې زه د ما نه واخله تر د آدم علیه السلام پورې په بهترین نسب کې خدای پیدا کړی او په بهترین قوم کې خدای پیدا کړی او په بهترین قبیله کې خدای پاک پیدا کړی دا هغه نښې وې د حضور پاک د پیدایش نه مخکې او بیا د نبی علیه السلام د پیدایش په وخت کې یا د پیدایش نه پس چې کوم بعضې حالات دي چونکې میاشت د ربیع الاول ده نو به انشاءالله په آینده جمعه کې درته بیان دعا وکړې رب ذوالجلاله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحیح تابعداري زموږ نصیبه کړي خدای د هغې په نقش قدم هم روان کړي او اله العالمین د حضور پاک مبارک شفاعت هم نصیب کړي خدای زموږ ژوند زموږ مرګ د حضور پاک په ښکلي دین نصیب وګرځولی قبر کې چې کوم سوال جواب کېږي د حضور پاک مبارک هم تپوس کېږي د هغه متعلق نو خدای په هغې کې مونږ رښتونې کړي الله د دنیا او د آخر د بلیات او آفات او فتنو نه مو ساتي خدای که څوک بیماران ته وله شفا ورکړي که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي خدای که څوک په پریشانو غمونو کې پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي الله چې چاته څه قسمه تکلیفات ولا په خیر باندې بدل کړي خدای پاک د چا یو بل سره روانې دشمنۍ په روغې بدله کړي او څه بعضې دوستان د هغوی روان دي عمرې دپاره دعا ورته وکړئ چې خدای پاک په خیر او په عافیت باندې ورسوي الله ته زموږ نه د دنیا او د آخر برکات زموږ نصیب کې او د دنیا او د آخر د مصائب او د فتنو آفاتو نه په امن و امان کې وساتئ آخر وخت کې بخوري دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 611 نمبر 61 کې تاسو موضوع واورېده د حضور پاک د راتلو نښې دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرۍ ګیټ اشرف روډ سیف فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 مخکې دې باندې سره سپیر راغلی هغه په پیشو ورکوب کړی او دکاندار چغې کړې خوار چې دا خو قیمتي پیشو ده موږ له مې ساتلې ده او هغه دې راله ماته کړه هغه تور اوچته کړه سپی یې پیو سپی یې مړ کړه باندې تور اوچته کړه خوار چې قیمتي سپی دې مړ کړه دکاندار یې ووه هغه د دکاندار رونه راله بګا کې ووه درې وغځېدل مړه شو شیطان ورته ودرېدل ټول کار هم په خپله وکړ ټول کار ما صرف ګوته راښکلې وه نور کار تاسو کو یادوی ما هغې بیخ دې وځه خو په دا ګوته کې دې ټول چلو کړ او هغه د ګوته نه دلته لته ناست وی هغه درېم غرق او تباه کړه نو دا ان کید الشیطان کان ضعیفا الله وی الخناس که دې پټ ناست دی خو په یو ټکي تختی یخنس د خدای په نوم باندې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله شی بانګ وویل شي نو شیطان تختی او پیزونه اچوي له دراتن بانګ دومره یریږي او چې کله اقامت شروع شي نو بیا تختی پیزونه اچوي خو چې په مانځو درېږي نو بیا راشي نو دې ته کښېني نو چې سلام وګرځی زه نه ویم حضور پاک فرمایي نو بیا راته پته نه چې درې مې وکړل او که څلور مې وکړل هلکه ما څو رکاته وکړل زمونږ په کلي کې په علاقه کې یو خان و هغه به ډرایور ته وی پلان کې زما دس شته او که نشته هغه به موږ نه څه خبر علم خو په خپل نفس حضوري دی ته پیچه او دس دې پیچ هلکه ما څو رکاته وکړل موږ ته نه څه خبر یو دا شیطان و حتی یخطر زړه کې بیا القاء شي نو مانځنه فارغ شي لا یدري پته نه لګي چې څو رکاته مونږ نه کړی قربان شم د ښکلي پیغمبر د دې وجې نه الله پیغمبر علیه السلام له ډېرې خوبۍ او ډېر زیات عظمتونه ورکړل او په داسې وخت کې راولېږه چې د جاهلیت او د کفر دومره تیارې خورې وې چې د هغې مثال په دنیا کې چېرته نه موجود شوی لکه د هغې یو څو مثاله درته اوس ښیم ډاکې او غلاګانې زیاتې شوې لارو باندې به قافلې لوټلې کېدلې مستقل قومونه دې ته پراته اخو عربو د هغوی زندګي خو ټوله په تجارت وه کرکونده او کاشت کمو خصوصا په مکه مکرمه کې خو کرونده بالکل نه وه او نورو علاقو کې اوبه کمې وې اوس هم د عربو ملکونه چې څومره د سنګستاني او د شګو او د کاڼو او د غرونو نه ډکه علاقې دي او کم سمندر دریاب اوبه چې دي ترخې اوبه دي په هغې سیراب کول هم نشي نو دوی به شام ته تلل تجارت لا یمن ته به تلل تجارت لا او د هغې نه به مالونه راوړل نو دا قافلې به په لاره تلې نو بعضې ډاکوان به غله به په دې لارو کوڅو کې به ناست و قافلې به یې لوټ کولې داسې په پټه نه په ښکاره باندې غلاګانې زیاتې شوې
ډاکې زیاتې داسې قافله به نه وه چې هغې سره به خپل مضبوط څوکیداران څونه څوکیداران به قافلې سره دي یو قوم به پې غونډ راغی هر څه به یې لوټ کړل ته یو میړه دا یو د جاهلیت دویمه پکې د جاهلیت خبره څه وه دویم پکې بدعملي عامه وه فحاشي او بربنډتوب حتی کې چې د بیت الله نه به طواف کو نو هم به بربنډ تاوېدل مکمل به یې جامې ویستې رابلل قریشو ته به یې مونږ له جامې راکې که قریشو به له جامې ورنه کړې نو بیا به د بیت الله نه بربنډ طواف کو هلکه وی مونږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کو د بنده په جامه کې طواف نه کو چې دا کمیس او پرتوګ دی د خدای جامه دا سرمن ده دا به بربنډ لګي او د بیت الله نه ګیر چاپېره طوافونه به کول او که دسماتي له بتلل دوه ملګري بلکل حیا ختمه وه نو د دې دی نه بتلل او دسماتي له هغه بانډې او میرې او شولګرې ته نو جامې به یې وویستې جامې به یې نه وې کمیسونه او پرتوګونه نو لنګونه به یې وال اکثر د پرتوک په ځای به یې لنګ و او د کمیس په ځای به یې د ځان نه څادر تاو کړی نو اکثر به بربنډ روان و په دې یو طرف به یې څادر اچولی او باقي به ټول بربنډ و دی ژوند و چې یو انسان د بیت الله طواف په بربنډتوب کوي اندازه ولګوي چې دی به نور څومره حیادا کي دومره بېحیایي پکې عام وه ښځې به بلکل سرتور سر ګرځېدې د ښځو مټې او لاسونه او خېټې به ښکاره لکه اوس که تاسو ګورئ نو اوس هم دا رواج ورو چلیږي رو دا رواج دا بربنډتوب عام شو دا جاهلیت دی د حضور پاک مبارک رڼا چې څومره قیامت نږدې کېږي نو هغه د هدایت اثرات رو کمیږي او د کفر او د جاهلیت هغه رسمونه هغه بیا پیدا کېږي نو زما وروڼو بربنډ طوافونه د بیت الله او دسماتي له بتلل بربنډ بتلل او تر دې حده پورې بدعملي دونه عامه وه چې د زنا دپاره به خلکو په کورونو جنډې لګولې وې ابه نښې وې چې که د چا بدعملۍ ته ضرورت راځي او شوق راځي نو دې کور ته دې ورځي دې کې به د هغه خپل خواهش پوره کېږي چې دومره د جاهلیت زور شي او بدعملي دومره عامه شي چې خلک د بدعملۍ دپاره په کوټو په کورونو جنډې ولګوي اندازه ولګوي نو چې څونه بېحیایي به او چې بیا به ګڼ کسان دا شرم به هم پکې نو دا حیا به هم نه وه ګڼ کسان به ورل په یو کور باندې او هغوی به هغه خپله ګناه وکړه په هغه کور کې دننه چې ګناه به په کور کې دننه وکړه او د هغه ښځې به کله ماشوم پیدا شو د هغې به بیا مختلفې طریقې وې بخاري شریف کې راځي مختلفې طریقې به وې دا د بیبي عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها واقعه دا خپله بیان کوي ګڼ خلک به ورل په یو ښځه او په یو وخت کې به ګڼو خلکو خپله ګناه وکړه د هغه ښځه چې به کله ماشومه شو نو بیا به یې هغه ټول سړي راوغوښتل بیا کېنول او ورته به یې وی تاسو ته خپله پته معلومه ده که نه ما سره هم ګناه کړې ده او مونږ معلومه ده نو بس د ښځې چې به په چا ګوته کېښوه دا به د ماشوم پلارو په یو به یې ګوته کېښو دا ماشوم ستا نه دی ښه د دې ماشوم جامه د دې ماشوم ډوډۍ او د دې خرچه او زما خرچه دا به پتی هغه به انکار نه شو کولی دا به د دوی رواج او قانون به بچې به د هغه نه شو د هغه زوی به شو او کله به یې داسې وکړل چې هغه زمانه کې به یو قسم خلکو علم قیافه به وه د دې لاسونو او د خپو د دې نښو نه به معلومات کول هغه قایف به یې راوغوښته هغه کس هغه ته به یې هم راوغوښته او دا زناکار سړي به یې هم راوغوښتل وی دې ماشوم ته مه ګوره او دې زناکارو ته مه ګوره چې دا ماشوم د چا نه دی نو هغه به د لاسونو او خپو دا نښې وکتې او د مخ د ماشوم هم او د هغه زناکار هم نو په یو به یې ګوته کېښو دا د ده نه دی بسه به د هغه بچی دومره د زنا او د بدعملۍ زور او شور او دومره بې غیرتي به په دغه خلکو کې د جاهلیت د خلکو کې چې دوی به په خپله یو سړي نسب به خراب او کمزورې نسب والو قسم دې چې دا بیان کوم ما له پې حیا راځي ما له حیا راځي خو دا حدیثو ثابت دي او د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها د خولې خبره ده او د جاهلیت بیان دی نو ځکه یې درته وایم د هغې زمانې نو عایشه بیبي فرمایي وی چې د چا نسب به خراب او څوک به بیکار او پروت نسب والم نو ښځه به چې ته یو د کلي چې کم خان به یا د کلي د اوچت نسب خاوندو نو هغه له به یې ښځه ولېږل چې ته ورسره بدعملي وکړه او زمونږ په نسب کې د هغې لوی سړي بچې پیدا شي حیران بشي سره لکه دې زمانه کې خلک څاروو سره دا چل کوي څاروي د ښه نسل دپاره
لیږي غوا میخې او ګډې او چیلې د ښه نسل پیدا کولو دپاره یو خوا بل خوا لیږي. قسم دې دغه جاهلیت زمانه کې به خلکو خپلې ښځې د ښه بچي د پیدا کېدو دپاره د اوچتو نسبونو سړو له لیږلې. دا څومره جاهلیت! او دې نه چې لږ ور مخکې شي نو خلکو ډېرو خلکو د خپلو سکه خویندو سره نکاحګانې کړې وې. خپلې خویندې د ډېرو خلکو په نکاح کې وې او دا نور خو پرېږده، ترور پرېږده او چاچي پرېږده او خورزه پرېږده، خپلې سکه خویندې د ډېرو خلکو په نکاح کې وې. او چې دین هم لږ ور مخکې شي نو سړی به غوږونه نیسي چې خدای دا کم خلک و. ډېر خلک پکې ده چې خپلې سکه میندو سره نکاحونه کړي. دومره جهالت دا ولې جهالت زیات شو چې تیاره څومره زیاتی او بلب پکې بلکې د بلب په قدر سړی پوهېږي. که دروازې بلب بلي نو څوک د بلب په قدر نه پوهېږي، او که تیاره وي خو داسې مازدیګري وي نو بیا هم د بلب په قدر څوک نه پوهېږي. خو چې دا ښه پوره شومه دم شي او ښه پوره تیاري شي او ته پکې بلب بلکې او رڼا شي نو خلکو ته د بلب قدر معلوم شي چې خو دومره رڼا تیاري ختمه کړه. نو دا د کفر او د ګمراهۍ تیاره دومره عامه وه چې هغې کې الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس په شکل کې یو نور او یو سپومۍ راښکاره کړه چې قدر معلوم شي، پته ولګي چې د دې پیغمبر مبارک د برکت نه خدای پاک څومره لویه تیاره د ګمراهۍ ختمه کړې. دا خو زمارونو د دې خلکو بې حیایي وه. او عقیده څه وه؟ شرک به یې کو، شرک د خدای نه ما سوا نورو څیزونو ته به یې سجدې لګولې، کاڼو ته بوتان به یې جوړ کړي. د بیت الله نه ګیر چاپېره 380 بوتان. هلکه 380 ولې دي؟ دا مطاف چې ورته خلک وایي او نن سبا پکې خلک طواف کوي، دا د 380 بوتانو نه ډک. وي د کال ورځې 380 دي، د هرې ورځې جدا خدای دی، دا یو د دې ورځې خدای دی. نن په دې ورځ کې چې څومره کارونه کېږي که جاذبې پیدا کېږي او څوک مري او څوک ناجوړه کېږي او څوک جوړ کېږي او څوک ګټه کوي او څوک تاوان کوي، دا هر څه دا یو خدای کوي، دا د کار دی. سبا چې څه کېږي دا بل خدای هغه کوي، بل چې څه کېږي دا بل خدای کوي، بل چې څه کېږي دا بل خدای کوي. د کال 380 ورځې او 380 بوتان خدایان د دې چې کم قوم کاڼو ته سجدې لګوي اندازه ولګوي. دا شیطان دوی ته خوښ کړي و، شیطان د دوی په زړه کې اچوي دا کاڼې د دوی څوک و. په دې هم تاسو پوه کوم دا بوتان دا د دوی د مشرانو ډیزاینونه و، تصویرونه. په کلي کې چې به کم نیک سړی تېر شوی و نو د هغه بوت پې جوړ کړو. په کلي کې چې کم عالم به جوړ شوی و د هغه بوت پې جوړ کړو. پیغمبر به و د هغه بوت پې جوړ کړو. د پیغمبر د زوی بوت پې جوړ کړو. د پیغمبر د ښځې بوت پې جوړ کړو. د پیغمبر د مور بوت پې جوړ کړو. دا به یې جوړول او څه به یې وي؟ ګوره دا سوچ دی. اوس هم زمونږ د ډېرو خلکو دغسې ورنږدې سوچ شته، هغه سوچ نشته خو ورنږدې شته. درته په هغې هم تاسو پوه یم. هغه څه دا د دې سوچ و، هغوی به وی چې مونږ دې بوت ته سجده کوو، نو دا بوت چې د چا ډانچه ده هغه مونږ نه خبرېږي. او اڅوک دی؟ د خدای نیازبین دی جي، هغه عالم تېر شوی دی، ابوذر تېر شوی دی، پیغمبر تېر شوی دی، د پیغمبر زوی تېر شوی دی. نو چې دته میرام رامکل الا نه خبر شو د قیامت په ورځ به هغه د خدای په دربار کې زموږ سپارش کوي. ما نعبدهم، قرآن کې الله وی ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. مونږ د دې بوتانو عبادت دی لکو چې دا د چا ډانچیري چې د قیامت پر ورځ هغه خلک زمونږ د خدای په دربار کې سپارش وکړي او خدای ته نږدې کړي. اوس هم ډېر خلک زمونږ دا وطن ګزاره کوي. تاسو لاړ شئ د پنجاب ته چې پته درته ولګي زیارتونه له دقې دپاره دي چې دا نیک سړی او د خدای نیازبین دی، او راشه به دنه زویم غواړه زوی به هم دی درکوي، او بیماری نه جوړول به هم دی کوي، او بیماري به هم دی ختموي، او پیسه به هم دی درکوي، او عزت به هم دی درکوي. دقه شی شروع دی. قسم په خدای ما په خپله لیدلي په لاهور کې چې خلک ورته دا گنجبخش وی علي هجویري رحمت الله علیه، دا ډېر نیک سړی تېر شوی دی او بزرګ تېر شو. نیک سړی او بزرګ و، د هغه په تعلیماتو عمل وکړه. نیک سړی او بزرګو د هغه نیکي او بزرګي هغه سره لاړه. نیک سړی او بزرګو که د هغه په نقش قدم ته لاړې نو دا ستا فایده شوه. قسم دی ما په دې خپلو سترګو جومات کې په دې منبر درته ناست یم چې ما په خپل یو سړي ولیده، قبلې ته یې شا کړه او په ځمکه باندې دغه داتا صاحب ته یعنې علي هجویري صاحب ته مخامخ سجده ولګوله. څه جهالت دی د دې خلکو.
دا تندې بې د الله نه بل چاته به نه لګي، دا به چاته لګېږي؟ الله ته. خو چې دا د عقیده ده چې دا سجده په دې خیال لګوم چې دا قبر والا ما نه خبرېږي، او دا سجده په دې خیال لګوم چې دې زما د خیر او د شر مالک دی، ما له خیر را کولی شي، ما نه شر ختمولی شي، دې ته شرک وایي. او رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. که هر قسمه ګناه دې کړې او لاړې مړ شوې نو قانون په خپل ځای دی، خو که خدای در باندې رحم کوي درته به وبخي. قانون په خپل ځای دی، خو که د قانون نه بالاتر الله رحم کوي درته به وبخي، هره ګناه به درته وبخي. خو شرک که ته سړی مشرک مړ شو باس دې کې د خدای رحم نشته، دې به لازما همیشه همیشه په دوزخ او په جهنم کې پروت وي. شرک خدای نه بخي. ټول خلق په دا ګناه کې مبتلا دي نن سبا، او هیلې باندې ورته جوړې. دا هیلې باندې خو د مکیندوانو سره وي، ورشه دا ورنږدې شه د هندوستان ته، هغوی چې بوتانو ته رام رام کوي، دا هیلې باندې دلیل هغوی سره هم شته، بې دلیل هغه هم نه دي لګیا. هم دقه وایي چې دا بوت ته چا دی؟ جي دا د فلانکي دی، ګوتم بت دی. ګوتم بت خو ډېر لوی سړی و جي، او ډېر نیک سړی و، او د خدای ډېر مقرب انسان و. نو چې دې بوت ته سجده کوم هغه ګوتم بت ما نه خبرېږي، هغه به ما په دربار کې سفارش د الله نه کوي. دا بوت د ډېر ډېر نیک سړي تېر شوی دی جي. هغه نیک سړی څوک و؟ دا د هغه زوی بوت دی، هغه د خپل زوی سفارش نه کوي، ما به هم کوي. منځونه نشته، روجې نشته، هېڅ هم نشته. زه تللی وم یو کال لاهور ته، دغه د ربیع الاول میاشت وه، یو ګاډي والا سره ډرایور سره پل ناست وم، زما لا خیال نو هغه هلته کې ځای په ځای صیبه په دوکانونو نو په بلډینګونو نو صیبه په څه ورته ویلې کېږي په بازارونو کې دا چراغان، دا بلفونه او پړقا پړوقې، ټوله شپه ښځې نر داسې نیم عریان بربنډ په دې سړکونو ګرځي. دا جلسې دي او جلوسونه دي او لوډ سپیکرې دي او نعتونه دي او غوبل دی. هغه ډرایور چې نو که نه هغه ځان سره پنجابیه کې لګیا او سر یې لاقه و. ما خیال نو شپه زمونږ یو بل ځای کې وه، نو ما هغه نه تپوس وکړه هغه ډرایور نه، مې دا څه چل دی؟ آپ کو پتہ نہیں؟ داسې تعجب یې وکړو. میں کیا عید میلاد النبی الگ گیا، میں نماز پڑھ لیا. نہیں 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 نماز پڑھیں گے، کوئی بات نہیں. منہ نہیں خبر ناولیا استنجا دے نہ کړي، چار ادام دے نہ کړي، منہ نہیں خبر، بس پدې خوشاله گئے چې ما بلفونه ولګول پدې باندې خدای بخي. اطیعوا الله واطیعوا الرسول. قرآن وایي زه نه وایم چې د خدای او د رسول تابعداري وکړه، اله به بخلی کېږي. قسم په خدای که ته د ورځې 50 کروڑه کرته ووایې چې د پیغمبر علیه السلام امتی او زما په پیغمبر علیه السلام سره ډېره زیاته مینه ده، او په کورونو کې د دنیا چراغان کې او مونځ نه کې، روژه نه نیسې، د پیغمبر تابعداري نه کې، نشته بخلی. بخل باله کېږي چې د پیغمبر اتباع وکړې. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. الله وایي ما درې نمونه درلېږلې د پیغمبر علیه السلام په شکل کې. حضور پاک په خپله سجدې لګوي الله ته، دومره اوږدې سجدې لګوي چې خپې مبارکې به وپړسېدې حتی تورمت قدماه، دومره اوږدې سجدې لګوي. بی بی عایشه صدیقه ټول روجې نیسي، او دغه نیکانې بیبیانې چې زموږ ایمان دی او یقین هم دی د حضور پاک په خبره چې دا د پیغمبر د جنت بیبیانې دي. حضرت ابوبکر صدیق ته وګوره، حضرت عمر فاروق ته وګوره، حضرت عثمان ته وګوره، حضرت علی مرتضی ته وګوره، او حضرت حسن او حسین ته وګوره. په عبادتونو ځان له دا خبره چې کونډې سلولې دي او صدقې به ورکولې، هغه خو اسانه خبره و چې د پیغمبر ملګري هسې مونږ خدای بخي، هسې د جنت زیری شوی. اصل سیز عبادت او تابعداري ده، په دې نشته. دا په صرف چراغان کار نه کېږي چې صرف چراغان به کوم، او صرف په جلسه او په جلوس کار نه کېږي. جلسه او جلوس به کوم مه کوه. دا جلسه د سیرت دې لپاره وکړه چې خلکو ته د پیغمبر عقیده وښیي، چې خلک د پیغمبر عقیدې پسې روان شي. د ربیع الاول جلسه دې لپاره وکړه چې خلکو ته د پیغمبر اخلاق وښیم، چې خلک د پیغمبر په شان ښکلي اخلاق پیدا کړي. د ربیع الاول جلسه دې لپاره وکړه چې خلکو ته د حضور پاک مبارک تاریخ وښیم، چې ما نه خپل پیغمبر او خپل مشر هیر نشي، او د هغه سیرت او کردار خلکو ته وښیم چې هغه کردار خلک خپل کړي. دا نه چې ما چغې روړې ووالې او ما لوډ سپیکرې مو چلولې او ما نارې مو والې او ما نعتونه مو یو مونځ نشته او روژې نشته او ناولې به ګرځم او ما به خدای بخي. ولې زما د پیغمبر علیه السلام سره عشق دی. عشق دې ته نه وایي، عشق دې ته وایي چې د معشوق خبرې له به وزن ورکوي. مجازي عشق بری د پیو مجنون، هغه د لیلا او د مجنون قصه وه. مجنون
راغې نو د لیلا د کور مخې ته هغه بیابان کې دیرې ونیوله چې زه چې نور څه نه کېږي نو د لیلا د در و دیوار ته خو به ګورم که نه په دې دیوال خو به نظر پرېوځي که نه نه لیلا ته چا لیونې خو راغلی دی او هغه مخامخ ځنګل کې درته ناست دی او خدایا ډوډۍ موډۍ ویسم نشته اوږې تږې ناست دی نو د هغې پې رحم راغی نو هغه نوکر یې له یو جام پی ورکړله خادم له وی دا وله یو څه دا جام پی وله روزانه وړه او چې مجنون ته د لیلا د کور پی میلو شو بیا جامو کې کوم ځای دی خو دا پی ما ته لیلا را لېږلي دي او لیلا را لېږلي دي دا اوس که خو چې دې خوارا نه شي پی غریب یو شپه یو ورځ وسکل بله ورځ چېته یو مجازي مجنون پکې پیښ شو چې خبره خو د پیو ده هغه راغې غوره خغوني و دې خوا کېناسته وی زه عاشق یم بشیر جانو بشیر جان په مونږ رښتونی حقیقي عاشق دی خدای دې خوشحاله کړي هغه دې خوا ته ځای ونیوه او وی زه عاشق یم هغه پی به هغه نوکر چې وړل هغه مجازي ورته لار کې ناست و نو چې ورخ ته څوک نږدې وي غوباغ وځي نو هغه هغه سکل هغه غریب دقسې هغه اصلي مجنون پاتې شو پی بدله زم عاشق یم عاشق دړی لکه دې زمانې د عاشقان مجازي لیلا چې څو ورځې پی ولېږل هغه نوکر ته وایي او چل وکته وی دونه موده دې مجنون دا پی وسکل اوس یې ګورو چې واقعي حقیقي مینه شته او که مینه نشته وی دا جام نن د پیو موړه دا یو څه او دا پی چې وسکل دې مجنون ته وایي چې لیلا وینه پکار ده دا جام راله ډک راکړه اوس پته ولې چې پیو لیلا څه وکړه ما سره مینه هم شته چې کوم مجازي چا چې پی څکلي ټول عمر چې جام یې وله یوړه ورته وی دا څه دي جامه وی لیلا راکړې دي وینه غواړي وی پی راوړه پی راوړه وی وینه غواړي ملاله شاه وینه غواړي پی راوړه تګې اوږې ما نن یې پی جوړ نه یې درکړی وی وینه غواړي نو شاته یې ګوته ونیوله وینې والا هغه لیونی شاته ناست دی زه پیو والی یم پیو مجنون رو بسه هغې غریب خو یو ورځ دو پیس کړي باقي خو ده والي و چې هغه جام یوړه وی لیلا وینه غواړي وی وینه غواړي بیا بس زر یې چاکو راوویستنې راوویستله په دا مخ کې ومنډله د دې مخ دا به یې خوښی نو راوویستتې یاره د دې لاس تا به یې خوښی نو یو اندام کې به شی منډه او د هغې نه به یې وینه رایستله د دې اندام به یې نیغ په د دې به جام یې وله ډک کړه هله شا به زر وله وړه دې ته حقیقي مجنون وایي پیو والا نه نو چې دا صرف په دې میاشت کې چغې روړي ووایي که نه او خلکو د ځان ښکاره کړي ریاکاري وکړي چې زه خو عاشق یم او نور میاشت کې مونځ نشته روجه نشته صدقه نشته دین پسې خبرې کوي کور کې دننه ښځې بربنډې ګرځي او ټول ورځ په انټرنیټ باندې او په موبایل باندې پردو ښځو تصویرونو او فلمونه ګوري رښتیا وایه دا د پیغمبر تابعدار دی تاسې وایه دا دوکې والا دا هغه پیو والا مجنون دا حقیقي مجنون نه دی حقیقي خو به د پیغمبر تابعداري به کوي دې دپاره الله پیغمبر را لېږلی دی دې دپاره را لېږلی دی چې هغه دین په نورو دینونو غالب کی او ما درته وي د دین غلبه څه ده چې زه او ته سر نواله خپو پورې سر نواله تر خپو پورې په دین کې ډوب شو د هندوانو رسم به نه کوو د عیسایانو رسم به نه کوو د یهودیانو رسم به نه کوو سر نه خپو پورې به مونږ په اسلام کې دننه کېږو دا د دین غلبه ده د دین غلبه په دې نه کېږي چې کتابونه ولیکم د دین غلبه په دې نه کېږي چې زه د خلکو پسې تقریر وکړم او عمل دې پې نه کوم او پې تاسو عمل کوئ غلبه به په عمل نه دي نو د مارون خبره مې دې پورې کوله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې یا په بله میاشت کې سیرت بیانول یا د هغه تاریخ بیانول یا د هغه کردار بیانول یا د حضور پاک عقیده بیانول دا عبادت دی بیانول هم عبادت دی اورېدل هم عبادت دی چې زمونږ د خپل ښکلي پیغمبر د تاریخ نه خبر شو د هغه د عقیدې نه خبر شو د هغه د سیرت نه خبر شو د هغه د اعمالو نه خبر شو خو مقصد یې څه دی دا نه چې پلانکي ملا ډېر خشته تقریر وکړو او بشیر جان پکې ډېر خشته ښکلي نعتونه ویو ډېر مزېدارې وي نه 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 چې دې نعت سره ستا د پیغمبر عقیدې ته او د هغه عمل ته شوق پیدا شي او دې تقریر سره ستا د پیغمبر مبارک کردار ته شوق پیدا شي او په هغې باندې عمل وکړي نو حضور پاک مبارک دغه د دې خلکو عقیدې وي د دغه مشرکانو نن دقه تقریبا زموږ دا وطن ګزاره کوي څوک دا زیارت ته خدای وایي که په خولې ورته نه وایي خو هغه عمل ورسره کوي چې کوم خدای سره پکار دی بچي به موږ د چا نه غواړو زه رښتیا راته وایي او چې کله ناجوړه شو نو موږ به شفا د چا نه غواړو او که پیغمبر علیه السلام بیمار شوی دی نو شفا
قتل چې میوې ولا راځي د جمی په اوړي کې او د اوړي په جمی کې. نو زکریا علیه السلام بوډا دی، بچی نشته دی، نو سوی الله ته او مریم دا میوې د کوم ځای نه راځي؟ دا د خدای د طرف نه، دا مالا د الله د طرف نه راځي. ان الله یرزق من یشاء بغیر. هنالک دعا زکریا ربه. چې دی وکتل چې او الله ته خو د جمې میوه په اوړي کې او د اوړي میوه په جمې کې ورکې، نو ته خو به ماله بې موسمه بچی هم راکې. هنالک دعا زکریا ربه. نو زکریا علیه السلام التا چاته سوال کوي؟ الله ته. خدای مالم بچی راکې، نو خدای والا بچی ورکې. حضرت ابراهیم علیه السلام چاته سوال کوي؟ رب هب لی. هلته زکریا علیه السلام، ابراهیم علیه السلام او نور پیغمبران چاته سوال کوي؟ الله ته سوال کوي. رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء. الله ته بغواړي رب هب لی من لدنک ذریة طیبة، خدایا مال یو پاک روحانی او خشته بچی راکې. انک سمیع الدعاء، خدای دعا اوریدونکی ته، ډیر زر اوریدونکی او قبلونکی او دعا قبلونکی، د دعا قبلونکی او زما د اواز اوریدونکی ته. او چې کله په حضرت ایوب علیه السلام بیماری رااله، نو رښتیا وایه د بیماری دپاره سوال چاته کړی دی؟ الله ته. الله ته درخواست کوي، خدای ته درخواست کوي. او چې کله حضرت آدم علیه السلام هغه جنت نه خدای دنیا ته راولېږه، نو چاته درخواست کوي؟ وایه لکه چاته کوي؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دا پیغمبران دی، نیازبین پیغمبر دی. ټول نیکان اولیاء او صالحان یو ځای کا، دا ټول دنیا نیکان صالحان یو ځای کا. قسم دی که د پیغمبر مرتبې ته رسېږي. پیغمبر لوی مرتبه ده. او پیغمبران چاته سوال کوي؟ الله ته کوي. وان یمسسک الله بدر، قرآن وی زه نه ویم، فلا کاشف له الا هو. که تکلیف درته ورسېد، دا تکلیف ختمونکی څوک دی؟ الله دی. وان یردک بخیر فلا راد لفضله. او که الله راته خیر رسول غواړي، دا خیر څوک بندولی نشي. عقیده به دا ټیټ عقیده وساته. ګورې تو معمولی دی په عقیده کې کجلیک راغی چې نه از بیماری خو ما نه دا پلان کې هم درکولی شي، او دا تکلیف خو ما نه پلان کې هم درکولی شي. لاړ عقیده د شرک. اسباب جدا خبره، ډاکټر به در علاج کوي، خو ډاکټر دنه بیماری لرکولی نشي، به دنه څوک لرکوي؟ الله. عالم به راته دعا کوي، ساخت به هم کوي، تعویذ به هم درته کوي، خو دا به نه وي چې دی ملا جوړ کړم او دی عالم جوړ کړم او دی پیر صاحب جوړ کړم. جوړونکي به څوک یادوي؟ الله به یادوي. دا به زموږ ستا عقیده وي. خدای نه به بچی غواړي، خدای نه به بیماری جوړېدل غواړي، خدای نه به شفا غواړي، الله ته به خوله وازی. او چې څومره دي حاجتونه دي، نو په حاجاتو کې به پروردګار ته خوله وازی، بل چا ته به خوله نه وازی. دا به عقیده وي. نو هغې ظالمانو دا شرکي عقیده وه، صرف بوتانې کښېنو. او بیا د خره بچو ته ګوره، هندوان د خره بچي. خر په حیواناتو کې قمقل حیوان دی، خر قمقل. ته په دې لاره کې نه ګورې، په دې سړک د پاسه به ولاړي، ګاډی به پرې نیغ راشي او دی به ورته په دې سترګه داسې په شاته لږه غوندې راتاو شي، په دې یو سترګه به ورته داسې په شا ګوري. دې ګاډي ته وایي چې ته خو رانږدې شه چې برغې لتې در کوم او که نه در کوم. چې ګاډی پرې راشي نه خر یو نه لتی. بیا خر قمقل شی دی په ټولو حیواناتو کې. ټول وخت به دا خلک کارو کې که نه، نو دومره ستړي چې قق کوي قق کوي، د تلو نه. خو چې لږ دې پرېښود اسم ولا نه ورکوي، لږ دې پرېښود یو سهولت یې وایي او له شل ټیزونه واچي، بیا جم دی او په ډیرانونو لګي. څونه کار کوي او په ډیرانونو لګي، ډیران نه خوراک کوي. نو دا قمقل قوم چې سړی د الله نه ما سوا بل چاته سر لګي، دا بېوقوف دی، دا د خر نه زیات دی. چې سړی د الله په صفاتو خاصو کې بنده الله سره یو ځای کوي او شریکوي، دا قمقل خر دی، دا روغ نه دی، دا ناجوړه دی. نو بیا به دې خره سوی دی به وی دا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام عقیده ده چې دا مونږ یې کوو. ګوره دلیل خدای نه مضبوط پیدا کوي. دا د هغه عقیده ده. الله څه وایي؟ ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا. ابراهیم نه یهودی و، ما کان من المشرکین، نه مشرکو، یو مخیزی مسلمان. حنیف معنی زه یو مخیزی، یو پړیقه، دو پړیقه نو. او دا به دی ابراهیم علیه السلام ته نسبت کوم. دا شرکی. دا ابراهیم او اسماعیل علیه السلام بوتان یې ودرولي په بیت الله کې دننه، او 360 بوتان د بیت الله نه ګیر چاپېره. نو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه راغی، مکه مکرمه فتح شوه، نو چوکۍ راواغېسته،
یو ډکې ورسره یو بوت له بیا ټس ورکاو او پرېوتېده به، بل بوت له بیا ټس ورکاو او پرېوتېده به، بل بوت له بیا ټس ورکاو پرېوتېده به. ټول بوتان لاړل، ختم شو او اعلان یې وکړ. څه اعلان یې وکړ؟ چې څه شی دی؟ جاء الحق وزهق الباطل، باطل لاړ ختم شو، حق راغی. ان الباطل کان زهوقا. نو د حضور پاک ټول جون چې مقابلې شوي دي، که د بدر دی، که د احد دی، که د خندق دی، او که هجرتونه دی، او که وطن یې پرېښی دی، او که غاښ مبارکې شهیدان شوي دي، او که د طایف سفر یې کړی دی، قسم په خدای چې دی د شرک د مقابلې دپاره کړی دی. قسم مې راته وخوړ چې شرک ختم شي. د مکې مشرکانو خو یې مونږ سره جوړه وکړه. مونږ دله چې کومه جینۍ دې خوښي تالی درکو، مونږ دله چې څومره پیسې خوښي دلی درکو، مونږ دله د خپل علاقې بادشاه مقرر کو، خو زمونږ د دې خدایانو بد مه وایه. دغه ناست دی ابو جهل، او د مکې سرداران ناست دي، او ابو طالب ناست دی. او ابو طالب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماشوم ډې کړی، نیکره ورته پاتې دی. ابو طالب راوغوښته، ورواره راشه، دا خلک ټول سرداران راغلي دي، جوړه کو مذاکرات چې ورته جوړه کو. څنګه جوړه کوي؟ جوړه دا کوي چې تا خپل اوسه پورې تا ته وایي چې خپل دین به دې نه استعمالوې، په خپل دین به عمل نه کوې، اوس دې دا ته اجازت دی، خپل دین دې چلوه اسلام، بلکل بلکل اجازت دی. او دویمه دله ښځه هم در کوي چې کومه دې خوښه دی وي، دا خو د قوم خاوند دی او ښکلی هلک دی چې کومه جینۍ خوښي دله در کوي. او که د مکې مشري غواړي هم دله در کوي، او مال هم دله در کوي، خو یو شرط پتېږ دی. کاکاجي څه شرط دی؟ وی شرط دا دی چې ردی د خدایانو بد بنوي، د شرک رد بنه کې، ردی د خدایانو بد بنوي. او ګرواره نور زم تنګ شوی ما، هلې ټول قوم مقابله ډېره زیاته ګرانه ده، ټول قوم مخالف دی. د حضور پاک مبارک چې دا خبرې واورېدې که نه، نو سترګو کې اوښکې وبهېدې چې دا زما تره خو زما په شا ولاړو. ابو طالب خو ډېر لوی حیثیت و، د ده د وجې نه خو زه لږ محفوظ وم، لکه چې تره م رانه جوړ بېزاره کېږي. نو څه وایي؟ وی کاکاجي دا مشران دې ټول واوري، دې له نه یم راغلی چې ماله دې خلک ښځې راکړي، نه دی پکار، مال مې هم نه دی پکار، بادشاهي مې هم نه دی پکار، دا خو لا ښځه او مال او بادشاهي ده. زما دې په هغه ذات قسم چې دنیا ته پیغمبر را لېږلی، که په دې یو لاس کې راته نور کېدي او په دې بله کې راته سپومې کېدي، خو چې الله راته کوم دین ویلی دی به خامخا بیانوم. دویمه خبره پکې نشته. او کاکاجي خیر دې ته مه خفه کېږه، که ته تنګ یې او د دې قوم مقابله ته وایې زه نه شم کولی او تا ته تکلیف وي، نو خیر تا نه نه خفه کېږم، پروا نشته دی. سترګو کې اوښکې وګوره ته روان شو. ابو طالب ول اواز وکړ واره دلته راشه، ستا څه خیال چې زه به تا یوازې پرېږدم؟ د زه ردي یو دین دې زما او د دوی، تا یوازې نه پرېږدم، د دې ټولو لاس خلاص چې څه دې خوښوي کوه ځه. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل څه دپاره شوي دي؟ د دغه شرکي عقیدې د رد دپاره چې هر څه د الله په اختیار کې دي، د بل چا اختیار کې نشته. دا نور ټول د اسبابو په درجه کې دي. زوی خدای ورکوي، بیماری خدای راولي، بیماری خدای جوړوي، جون خدای ورکوي، روغ صحت خدای ورکوي، مال خدای ورکوي، عزت ته خدای په لاس کې دی. دا ښکلې عقیده نبي علیه السلام خوره کړه په ټوله دنیا باندې الحمدلله. بل یو جهالت پکې بل څه جواری به کوله، اوس هم ډېر خلک جواری کوي. د جواری ګورې څه مختلف قسمونه دي خلک یې کوي. نو دا جواری به کوله، او د جواری به څه طریقه کوله. په بیت الله کې دننه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتانې جوړ کړي. نو هغه بوتانو کې د هغوی غشي ورکړي، یو لاس کې هم غشي و بل کې هم غشي و. په دې غشو به دوی جواری کوله. د هغه غشو هغه اوسپنې به نه وې، تش ډکي به لکه خلکو ته دا شو کوله چې دا د ابراهیم او د اسماعیل دا جواری د هغوی یو طریقه ده علیهم السلام. چې ته په سفر به څوک تلل که نه، د منجور هم پکې مزې وې. اوس هم د زیارتونو د منجوریانو مزې دي، د منجور هم پکې مزې وې. نو دی چې په سفر به تلل نو را بلل، نو منجور ته به یې وې ته زما پالو ګوره چې زما را سفر د کامیابۍ دی او که دا د ناکامتیا دی، لاړ شم او که نه. نو منجور به صاحب هغه خپله بټوره وویستله، غشي به پکې و، بیا وړقول چې بیا وړقول یو به یې تره وویسته. نو په هغې به یې لیکلي نعم او دا کار کوه، دا کار دې کېږي. او چې هغه غشي به راووت چې په هغې به یې لیکلي لا وی دې کې تاوان دی، دا سفر مه کوه، پیسې به ترې منجور واخېستې. هلکه دا ښځه کومه چې دا ښځه به ښي او که دا به راله بدی، نو حقه منجور له به راله هغه له به پیسې ورکړې، نو هغه به له پال وکتم. هلکه دا کار وکړم او که دا ونه کړم، نو غشې بیا وړقو، نو که به پرې لیکلي چې امرني ربي
خدای مې حکم کړی دی نو دا کار کوم، او که چې نهاني ربي چې خدای مې منع کوي دا کار نه کوم. داسې به یې وکړل. 10 کسه به یو ځای شي، اوښ به په بیه واغېسته، نو بیا به یې اوښ حلال کړ، نو د هغې به یې ایسې د غوښې لکه څنګه چې قربانۍ کې خلک تقسیم کوي داسې ایسې به یې جوړه کړې. نو لکه اوس خو مونږ ایسې برابر جوړې کړو، هر یو ته خپل حق ورسېږي، ایسې به یې جوړې کړې. نو هغه منجور کاکا به یې راوسته، هغه له به یې پیسې ورکړې، چې په هغه پیسې به یې ورکړې نو هغه ته به یې پال وباسه، نو هغه به غشي وړقول، نو چې غشي به راووت په هغې به یو لیکلي، نو دا چا په نوم راوباسم؟ د فلانکي په نوم. هغه غشي راووته، په هغې یو لیکلي دي، وایي ستا یوی سره ته دا وړه، هغه حصه به پاوه نیم پاوه بله بل به یې وړقاو، د چا په نوم راوباسم؟ د فلانکي په نوم، نو چې د فلانکي په نوم به غشي راوت، په هغې به یې 10 لیکلي وو، وایي ته پکې 10 حصې وړه. بل به یې راوویسته د پلانکي په نوم چې هغې باندې به 0 لیکلی وو، وایي ته څادر سنډه ستا پکې سم نه کېږي. دا جواري ده، چا به 10 غوټۍ اوړې، چا به 2 اوړې، چا به 1 اوړه، چا به تش څادر وسنډه، داسې به راړه. دا جوانې او د منجوریانو خو سم مزي دي. تاسو په زیارتونو کې منجورانو ته وګورئ څومره غټ غټ دي او څومره غټ غټ سټونه دي، داسې سټونه غټېږي، داسې غټېږي. دا خلک ولا سیدونه څوک ولا ګډوړی، څوک دلته کې دا خلک عقل نشته جي، نو چا ته عقل ورکړي؟ دلته غریب ګوټ کوي، مزدوري کوي، چارې کوي. چېرته په 4-5 میاشتې کال پس غریبه لږې لږې پیسې بچت کی خو چې داسې 6,000 روپۍ بچت کی، دلته یې ښځه څه چلو کی؟ ښځه یې وایي ای سړیه ستا د سر مې د پیر بابا یا د کاکا صاحب تور چیلې منلی دی، خره چې خدای جوړ کړی تور چیلې مې منلی ستا د سر. هغه مړه کې خوشحاله شي، شونډې یو خوا بل خوا ځي راځي او څه ټوړه کوي چې ښځه خو زما سره مینه کوي، وګورئ زما د سر یې منلی دی. داسې خوشحاله چې هغې غریب هم د شپې لاوڼ نه تېرېږي، خوشحاله ښځې زما د سر چیلې منلی. یاره ښځې نو نه زما خو ته ډېره، او د ښځې نور پیر بابا ته سیل تړه شوی دی، هلته اړه شوی دی چې د لال بچم چکر به میانځ کې دا لوبره ښځې خو صاحبه خو د ان دونه تیز مه کرې دی چې قرآن شریف کې الله فرمایي چې یریده مکن لتزول منه الجبال غربت وچلېږي. ښه نو تور چیلې راوړه، نو غریب لاړ شي چې اوس ښځې مې د ما د سر منلی دی. په دې مستدي پوهې چې نظر به د الله په نوم کې، ولې منښته به د چا په نوم کوو؟ د الله. که د الله نه ما سوا د بل چا په نوم د منښته وکړه دا هم کفر دی. منښته خو عبادت دی، عبادت به الله له کې، غیر الله له به نه کې. خدای له په نوم به ثواب پیر بابا تم بخلی شي، کاکا صاحب تم بخلی شي، بل تم بخلی شي، بل تم، خو منښته به د چا په نوم کوو؟ د الله، صرف د الله په نوم. نو دې لاړ شي په میلو ګرځي غریب چې ته تور چیلې را پیدا کړي، نو چې تور چیلې را پیدا کړي نو بس هغه پیر بابا له لاړ شي کاکا صاحب له 10-15 ماشومان هم سې په اوږه سواره کړي او سې د ګوتې نه نیولي او زه د یخنۍ موسم خو بیا هم نه، خو ګرمۍ کې خولې پې بیږي، نو پیر بابا له لاړ شي. نو چې هلته لاړ شي نو هغه چیلې ته منجور والي، دا هغه خو د هغه شو، چیلې د هغه شو، او هلته څه بنګني منګني هم والي او مالګې مال سره راوړي د هغه ځای نه. بیا دلته په کوڅو کې ته بېګئ د حج نه راغلی دی، مالګي ویشي پیر بابا مالګه مې راوړی، د کاکا صاحب مالګه مې راوړه، ته مدینې منورې کجوري دي او د زمزم اوبه دي. قمقل خلک کاکا صاحب شو، پیر بابا، دا نیکان خلک تیر شوی دی، دا صالحین خلک تیر شوی دی، دا اولیاء تیر شوی، دا بزرگان دي. دا هغوی لږ کتاب کې عقیده وګوره هغسې وکړه، هغوی کې دا دومره لوی شخصیت ګټلی دی. پسې ګټلی دی د خدای او د رسول په تابعدارۍ ګټلی دی. ډېره دې ورسره مینه ده او ډېر نیکان دي او بزرګان دي. 2 رکعته نفل وکړه، سبا به توبه ښه. دلته یو چیلې حلال کا، تور دی او که سپین دی او که شین دی، دلته حلال کا او ثواب یې کاکا صاحب توبه ښه، ثواب یې پیر بابا توبه ښه. دی کې فایده منجور له دې چیلې ورکړه نو پیر بابا پیسه، او منجور له دې ور نه کړه نو پیر بابا پیسه. منجور چیلې واغېسته، خوشحاله شو چې زه او دې ته نه ګورم، ظالمان هم دې ته نه ګوري. پوټې غوندې 2-3 مالګې وله ورکړي، ځه د مدینې منورې کجوره کور ته وړه. مارونو دا به زمونږه د نبي دا جوارې او دا قصې اوس هم دا په پېښور کې بعضې خلک دا پالونه مالونه ګوري. څوک مرغوال هلته ناست دي. یو ځل تلم د مریض تپوس مې کوو، د بالیسار سره تیز روانم، یو سړي مې خپې ته لاس ور واچو، ایله کار یې راغورځېدلی وم، قدم مې تیز و، ودرېدم، وی اورېږه چې وی قسمت ته لخه کم، قسمت ته لخه کم، چې مې هسې غوسه راله چې خدای دې بې خو بس اوس به دې راغورځولې وم. خو چې ما ورته وکتله نو غاښونه د غریب ګډ وډ وو، د ښي طرف غاښ ګس ته تللی او د ګس طرف ښي ته تللی او شکل یې همداسې بدنما غوندې و، نسواري شانتې و، خراب شکل. ما ورته وی ځان له قسمت سم کا، نیکبخته زما قسمت مې الحمدلله ډېر ښه دی، او مرغۍ ورته پرتې وي، پال دله ګورم، ما له پال ګوري. دا قمقل خلک هلته هغې کې څه داسې په هغه کاغذونو کې څه فارمولې لیکلي چې هغه پار چا پټ کېږي،
نو هغه مرغۍ راخوځي هغې له ټریننګ ورکړي لیپاپه به راکاږي نو هغه لیپاپه به وګوري نو تا ته به څه وایي ژوند دې که خیر ښه کېدو والا دی او کور کې څه پریشانۍ خو شته اوس پریشانۍ چا په کور کې نشته او ګس طرف ته کور کې یو ببرسرې ښځه ده هغه خطرناکه ده نو د چا ګس طرف ته کور کې ببرسرې ښځه نشته داسې فارمولې دي چې پار چا پټ راځي او څه پریشانۍ دي خو که خیر حل به شي او مشکلات بیماری هم شته په کور کې نو چا کور کې بیماری نشته او تاسو کله څه موده مخکې مړی شوی نو کوم کور دی چې مړی پکې نه شوی دا فارمولې مارمولې جنګوي نو دې غریب نه پیسې وباسي څوک هلته بورډ لګولي او څه ګارنټي کې ساتھ نارینه اولاد ګارنټۍ سره نارینه اولاد او ګارنټۍ بیا نارینه اولاد د چا په لاس کې دی قرآن شریف کې الله وایي یهب لمن یشاء اناسا خدای چې وغواړي چاله لونه ورکوي ویهب لمن یشاء الذکور چاله زامن ورکوي او یزوجهم ذکرانا و اناسا چاله هلکان او جنکۍ دواړه ورکوي هلکان ډېر او جنکۍ کم جنکۍ زیاتې هلکان کم ویجعلو څنګه دی من یشاء عقیما او چانه شن پیدا کړي چې شن دې پیدا کړي چې د ډاکټر او د انجینر پلار هم بله بچی ورنکړي دا د خدای قرآن درته وایم دا ځان ورته نه وایم نو چې خدای فیصله د بچي نه ده کړې نو دا ګارنټۍ والا بچي درکولی شي لیکن خدای ته وګورئ عقل نه کار والی د معروم په خدای یقین ساتئ په الله یقین ساتئ دا شیطان دلته د اخوا د اخوا ګډوډ کوي نو ځنکدن کې دا سپیره به درته نیغ ناست دي ځنکدن په وخت کې به درته ناست دي او دا شبهې به ته را مخکې کوي هلته د عقیده ته به برباد نه کړي نو دقه جوارۍ دا په جاهلیت په زمانه کې دا جوارۍ او بله ته بله ناشنا دومره خطرناک جاهلیت چې لوڼه به یې جمدی خښولې لور د چاړه کېږي لوڼه به یې جمدی خښولې او قرآن شریف کې الله وایي فرشتو ته به د خدای لوڼه وي چې دا ملکي فرشته د خدای لوڼه دي څومره په الله باندې الزام لګول قرآن شریف کې الله فرمایي وی که د دوی لور پیدا شي نو دا مخې تک تور شي تک تور په خپله خو په لور دونه خفه کېږي او بیا راوالي په ځمکه کې خخۍ پې شرمېږي نو په خپله په لور دې مخ تورېږي او پې شرمېږي او ما له لوڼه جوړه چې فرشتې د خدای لوڼه دي دا عقیده نو صاحبه هغه څه چل به یې وکړو لور کې به یې وشوه نه به یې بوتله ځنګل ته به یې ورسوله نو د مخکې نه به یې له کوي کنیستې و نه به یې راواغېسته او په هغه کوي کې به یې ورغورځوله او خاورې به یې پسه وربر کړې داسې هم کړي دي چې دی په سفر تللی دی او ډېره موده پسه سفر نه راغلی دی او د تلو نه پسې لور پیدا شوې ده او هغه لور د 5 د 6 د 7 کالو ده ګرځي او چې پته ورته لګېدله چې و دا زما د لور ده نو ولې کنده کنسترې ده او بوتلې ده او پای کې غورځولې دا جهالت بربنډتوب غلا ډاکا جواري شرک کفر بربند طواف کول او دا څه ورته ویل کېږي لوڼه جمدی خښول دا شی دا تیاره د جهالت چې دومره سیوا شوه او ډېره شوه د دې تیارې د ختمولو دپاره خدای پاک د هدایت نور او د هدایت خشته ښکلې د 14مه سپومۍ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دنیا ته راولېږي چې دنیا ته یې راولېږه صاحب نو الله پاک څه چل وکړه د دغه جاهلیت دا تیارې پې خدای پاک ختمې کړې بس اوس به څوک نو غلا به هم نه کوي ډاکه به هم نه کوي منع شو د غل سزا یې وښوله السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما که کم غل سړي غلا وکړه یا ښځې غلا وکړه لاس پتې پرې کېږي دا خپل قانون دی دا قانون مطابق زنا هم ختم بس زنا ختم او که کم سړي یا ښځې زنا وکړه او بې واده دی الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة سل دوری به وله ورکوم او که واده کړی دی دا هلک او دا جینۍ او زینۍ کړې وي نو بیا به یې سنګسارو په کاڼو بولو دا هم ټیک شوه او ډاکه به هم څوک نه کوي که یو سړي په چا ډاکه وغورځوله نو هغه مجرم هم لاړ مجرم شو انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان څنګه دی ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك جزاؤهم في الحیات ذلك نو الله فرمایي چې ډاکو دی دغه بیا دا سزا ده دغه څلور قسم دي دغه ډاکو د څلورو قسمونو څلور قسمه سزاګانې الله په دې قرآن شریف کې ذکر کوي ذلك لهم خزي في الحیات الدنیا ولهم في الآخرة عذاب عظیم اغلب بیا لاس او خپه به ترې کوي یو لاس ښی لاس او ګس خپه یا ګس لاس او ښی خپه او یا به یې وجنې
او یا به دغه کې دا په سولی کې به یا به دا جیل کې چې د وطن نه به شړې دا ډاکو دا حکم. او جواری خو ډېر لوی جرم او ګناه ده. میسر جواری ازلام من رجس من عمل الشیطان، دا شیطانی عمل دی او دا گندگی دا و نجاست تی غلازت تی ادین بزان ساتی. او دا خور احترام شو نکاح کے بنا لی، دا مور احترام شو نکاح کے بنا لی، دا لور احترام شو قدر بکے رحمت تی لور قدر بکے عزت بکے احترام بکے لور سر جمدے بنخخے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو دل کور تراغی بی بی عائشہ صدیقہ ناستوا وی دا اللہ رسولہ یو خضا و سر دو ماشومان وسوالیو کو نو ما سر اسم نو ما سوا دی یوی کجورینا یو کجورا و نو آغا می ولا پمین امی ورکلا آغا خزیلا نو خزی پمین نیم اکلا نیم یو لولا ورکلا نیم بل لولا ورکلا او پخپل اسم وانا خولا مور خو پا اولاد باندې مهربانی کن. حضور پاکو فرمایل چې چاله خدای پاک دو لونه ورکی او دا مور یا پلار د دې دو لونو تربیتو کې او رحم پیو کې الله به د دې دو لونو د رحم په برکت د مور او پلار له جنت ورکی. ګوره په شریعت کې د لور باندې جنت ذکر راغلی دی. بل ځای کې راځي چې چا یوه لور ده او د هغې لور تربیت وکړه او خدمت وکړه الله به له جنت ورکي. زه اکثر طالبانو ته ویم چېرته په حدیثو کې ما نه دي لیدلي که بیبي به دعوه د علم نه کوم که بیبي به خو چېرته ما دا ونه لیدل چې که د زوی تربیت ته وکړه نو خدای به جنت درکوي او په لور د جنت ځای شته. که لور پیدا شوه او دی ښه تربیت وکړه نو خدای پاک به له جنت ورکي. ګوره خلک وی اسلام ښځو له حقوق اسلام ښځو له حق ورکړه. جاهلیت کې به ښځې خښولې جم دی حق ول اسلام ورکړه میراث یې وله ورکړه او وی د ښځې خو نیم میراث دی د سړي په نسبت ما وی بالکل نیم میراث د سړي په نسبت شته خو په دې ذمهداري نشته ذمهداري په سړي ده. دا خو خیراتي ولا نیم میراث الګ په نسبت ولا نیم ورکې دا خو په کور کې ناست سره ګټه وډه خو به دا نه کوي دغه به وله کوي خاوند به وله کوي پلار به وله کوي رور به وله کوي شکر نو باسي چې لا بیا مو ته نیمه حصه میلاو شوه. د کور ذمهداري په ښځه نشته په چا ده په سړي ده ځکه دا هغه ډېره ده او د دې کمه ده. دویم دا چې دې ته حصه میلاو شوه د پلار په مال کې د هلک په نسبت نیمه هلته د خاوند په مال کې مو ته حصه میلاویږي د رور په مال کې مو ته حصه میلاویږي د خور په مال کې مو ته میلاویږي د مور په مال کې میلاویږي د زوی په مال کې میلاویږي حساب لګاو سره دې جوړېږي. او مهر یې زیاتي شی دی مهر د سړي نشته په ښځه او د ښځې په سړي شته نو څه کم دی ته خبره ورسېدله او جهیز هم شته پلار به هم د واده په وخت کې وله خامخا ساخوا دېخوا کوي. نو عزت خو د حق خو قرآن او پیغمبر او اسلام ښځې له ورکړی په بل دا حق خو نه غواړم چې دا کم یورپ وله ورکړی یورپ د ښځې څه حق ورکړی دی ښځه به ځان له ګټي چې اسلام وایي نه خاوند به وله ګټي هلته دا نشته. تاسو لاړ چې جاپان کې او په امریکا کې او په دغه ملکونو کې وګورئ هلته به هوټل ته ما ته یو سړي خبره کوله جاپان ته تللی هوټل ته به خاوند او ښځه دواړه ځي یو ځای ښځه به ځان له خوراک رالي خپل بل به ورکوي خپلې پیسې او خاوند به خپل بل ورکوي دا نشته او ښځه به ځان له خپله جامالي خاوند به ځان له خپله جامالي ښځه خپله ډیوټي کې ځان له تنخوا اخلي او خاوند خپله ډیوټي کې ځان له به تنخوا اخلي. دلته خو موږ غرق او تباه کړو جامې م وله راوړو ډوډۍ م وله راوړو پیزار م وله راوړو صحبه بنینونه م وله راوړو یخ او ګرم څیزونه م راوړو په هغې کې م خپه دي. نو ټول دلته ذمهداري په سړي اسلام اچولی ده. یورپ کې دا حق دی خو بربنډې ګرځي ټوله ورځ دا مې یار دی او دا مې دوست دی او هغې سره چکرې لګوي. حق اسلام ورکړی دی ښځو له بل دین نه منم چې ښځې له حق ورکړی دی بل دین د ښځو نه جامې ایستلي بربنډې کړی بل دین ښځې هغه د کاروبار مشین ګرځولی دی چې شا به ګټه ځان لم ګټه او بچو لم ګټه. اسلام ورته وي لکه د خان په شانتې او د سردار په شانتې کور کې ښه په اطمینان کېره او ګوته خوځوه او خاوند به در را پیدا کوي.